الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين صدقت يا رب العالمين. اللہ رب العزت په آیات مبارکه کې فرمایي وي کوم خلکو چې د الله د رضا د هجرت فلار د الله تعالی کې لار د الله رب العزت دلته مراد جهاد فی سبیل الله الله یې توفیق را نصیب کړي او نور لارې د دین چې دی هغې ته هم د الله لارې ویلی شي او بلکې ته د کور نه راوځي او په دې نیت او اراده راووتې چې زه به قرآن جومات ته ځم قرآن به زده کوم خو تا ته یاد شي یا یاد نه شي کوشش به ته خپل کې د فضایلو په نیت به صرف نه راغلې د زده کړې په نیت به راغلې ته په دې نیت راووتې چې زه ځم د قرآن درس ته کښېنم څه ټکي نیم به زده کړم نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د حدیث مفهوم دی وایي تا ته فرشتې د رحمت په زرې غواړي احمد په زرې خان دا کېد بګي نشته دا ماشوم دی دا مشر دی د ګیره کې سپین لګېدلی تور لګېدلی دی د قرآن ویلی د نه دی ویلی بس دی په دې نیت راووته چې زه به دین زده کوم نو دلته فرشتې چې دا د رحمت په زرې غواړي خو هغه دې هر څومره ګناهګار الله دې د ګناهونو نه بچي دا ټول د دین لارې الله یې توفیق راکړي او تر څو پورې چې ته واپس بیا کور ته نه تلې نو ته د دین په لار کې حسابې حدیث شریف کې من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل الله له طریقا الی الجنة و یو بنده دی هغه ځان دپاره غوره کړه په لار باندې روان شو خوښ یې په لار د علم مددي ده ټول د علم دا دی سهل الله طریقا الی الجنة الله به ورته د جنت لاره اسانه کړي الله هم دې پکې راولي او مشکات شریف کې بل حدیث دی چې تر څو نه راغلی کور ته واپس نو دی د الله رب العزت په لار کې اسانه والذین هاگسان هاجروا چې هجرت یې کړی دي فی سبیل الله فلار د الله تعالی کې ثم قتلوا بیا قتل کړي شو جهادن په جهاد کې چې داسې شو قتل کړي شو شهید کړي شو او ماتو یا مړه شو طبعا دا تبعی مرګ پرې راغی داسې د جهاد په لار کې یا غازی او یا شهید شو په هر حالت کې که په مرګ راغی الله وایي لیرزقنهم الله خامخا وربکي الله رب العزت دوی لره رزقا حسنا ښایسته رزق الله رب العزت ورته ښکلی رزق ورکړي الله هم دې پکې راولي وإن الله ويقينا الله رب العزت لهو دك الله خير الرازقين ورد رزق ورکوونکو نه دی الله ور رزق ورکوونکو نه دی الله رب العزت دې د رزق پراخوالی را نصیب کړي لیدخلنهم خامخا داخل به کړي دوی لره مدخلا په داخلولو سره یرضونه هغه ځای ته چې دوی به پرې خوشحال وي الله رب العزت فرمایي لیدخلنهم خامخا داخل به کړي دوی لره مدخلا ځای د داخلولو ته یرضونه چې د دوی به خوښ وي چې د دوی کوم ځای خوښ وي الله به دې ته داخل کړي چې کله یې واخلي چې کله دا واخلي مصدر میمی نو دا به شي تاکید دا به څه شي مفعول مطلق د لپاره تاکید بدل راشي او که چېرته ته دا واخلې اسم ظرف نو بیا به داسې شي لیدخلنهم خامخا داخل به کړي دي لره مدخلا دا داخلېدو ځای ته مدخلا په داخلولو سره دلته مدخلا دا داخلېدو ځای ته یرضونه داسې دی
ظرف معنی به بیا ده چې داسې ځای چې دی به پې خوشحاله وي چې دی به خوښوي وان الله یقینا الله رب العزت لعلیم علم والا دی حلیم او صبرناک ذات دی الله رب العزت چې تحمل والا ذات دی او علم والا ذات دی داسې نه چې الله رب العزت د مخلوق دا ظلم نه ویني دا جبر نه ویني دا زیاتې نه ویني الله هر څه ویني چې دا یو د بغاوت د هرې انتها ته رسېدلی د چا د بغاوت سر تر پامیره رسېدلی د چا ټیټ شوي سر د ملا تر تیره رسېدلی سره د بغاوت جانانه ارتې تڼۍ ګرځي تعجب نه دی په دومره رقیبانو کې ژوندون خبره داره چې څوک انتهایی د غرور اجري درجې ته رسېدلی دي بل انسان ته د سره د انسانیت په نظر باندې نه ګوري د خلکو سپکاوی کوي او بل چې دی عاجزي کوي یا په هغه باندې ظلم کیږي یو ظالم دی بل مظلوم الله دا ویني خو الله رب العزت په دې عالم هم دی خو الله تحمل والا ذات دی د الله نه چېرته تښتېدی نه شي الله هم دې نه ظالمان ګرځوي او نه مظلومان ذالکا دغه ټولې خبرې دا صحیح دي ذالکا هم دا کار ومن او هغه څوک عاقبه چې هغه بدله واخلي انتقام واخلي بمثل ما په مثل د هغه عوقبه اوزیه چې دته تکلیف ورکړی شي وي په هغې سره ثم بغیا بیا بغاوت وکړي شي علیه په ده باندې لینصرنه الله نو خامخا امداد به وکړي الله رب العزت خبره داره الله رب العزت یو کس سره ظلم شوی دی وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن یو غاښ ته چامات کو یو غاښ به ماته یو وګړه نه کټ کو یو وګ به کټ کې بدلا دویم نش یو سترګه بل دویم ته ستاسو اجازه نشته دا بیا ظلم دی یو ډب چادر کې یو ډب اجازه دی بیا بعضې اندامونه داسې دي چې هغې کې بدلم نشي اغوښتې ځکه هغې کې د زخم پته نه لګي لس قسمه زخم صرف په سر کې دی هغې کې بیا د زخم پته نه لګي هغه تا له زخم درکړو د مقابل لوري بیا پته نه لګي چې دې زخم ورسي یا به څونه ورسي باسې زخمونه داسې الله رب العزت فرمایي چې و چا سره چې زیاتې شوي ده د هغې بدله واخیستله د هغې بدله یې واخیستله په مثل د هغې خو ثم بغیا علیه هغه په مقابل لور مضبوط هغه بیا بغاوت وکړي چې ښه دا زمانه بدله واخیسته ده اوسه ده ما ته سترګې راواړولې هغه ورسره ښه زیاتې وکړو نو الله رب العزت فرمایي لینصرنه الله خامخا امداد به وکړي د الله رب العزت حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه هغه یمن ته روان گورنر کېده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته نصیحتونه کول یو نصیحت ورته دا کوي وایي اتقي دعوة المظلوم وی اے معاذ رضی الله تعالی عنہ وی ته دا مظلوم دا بددعا نه ویریږه د مظلوم د خیرونه ویریږه دغه ظلم ورسره کیږي الله وی چې ظلم مظلوم زه ورسره امداد او نصرت کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اتقي دعوة المظلوم د مظلوم د خیرونه ویریږه بیا ورته فانه ليس بينها وبين الله حجاب وی ځکه د ده د خیرو او د خدای د ترمنځ څه پرده نه وي ښه دا ډایرک الله رب العزت ته رسي الله هم دې د ظلم نه وساتي ان الله یقینا الله رب العزت لعفو ښه معافي کوونکی دی غفور بخښنه کوونکی دی نو د معافۍ میاشته په الله رب العزت باندې ځان بخښل غواړي الله دې توفیق راکړي ذالکا دا پدی سبب اس عقلی دلائل دے ٹولو بأن اللہ یقینا اللہ رب العزت یولج اللیل دنک یشبی لرا فی النهار پورس کی ویولج النهار و داخل یورس لرا فی اللیل پشپا کی شپا پورس کی دنکی ورزو پشپا کی وردنکی اپوٹا گٹ وڈیو بل وردنکی کل یو کل بل کل شپا اگدشی کل رز اگدشی اللہ رب العزت فرمائی دا سوک کی دا اللہ وأنه يقينا ما هغسها وأن الله يقينا الله رب العزت سميع أورد كدي بصير لدن كدي ذلك دا بدي سبب بأن الله يقينا الله رب العزت هو الحق دك الله حق سب حق دا الله حق وأنه يقينا ما هغس يدعون تديرا بلي من دونه ما سوى الله تعالى هو الباطل دغه دعوه باطل ده دغه بلنه باطل ده خبره ده روح المانی کی
روح المانی کې علامه لوسی رحمه الله سوالات جوابات باندې قائم کړی دي. هغه وی که یو کس سوال وکړي وان ما يدعون من دونه هر چې ما سوا د الله نه دي چې دی را بلی هو الباطل هغه باطل دي. نو بیا خو بکی عیسی علیه السلام څوک دا اشکال کولی شي چې عیسی علیه السلام پکې راغی هم باطل شو. یا بکی عزیر علیه السلام دی را بلی فرشتو ته آوازونه کوي. نو هغه وایي نه وان ما يدعون من دونه او هر هغه چې دي چې را بلی ما سوا د الله تعالی نه هو الباطل دا دعوه دی باطل ده دغه आवाज کوله باطل. عیسی علیه السلام حق دی خدا دی چې ورته د صدا پر आवाज کوي دا کار دا غنه هغه د خدای کار نه دی. ها باندې نو دا आवाज او دعوت دی دا باطل ده. وان الله یقینا الله رب العزت هو العلی دا الله تعالی اوچت دی الکبیر او دا الله تعالی لوی شان والا دی. الم تر آیات نګوري ان الله یقینا الله رب العزت انزل نازل کړی دی من السماء د اسمان نه مان وګولرا فتصبح الارض بس وګرځي ځمکه محضره تکشنا دا ځمکه تازه وګرځي شنه شي. الله رب العزت فرمایي اسمان نه باران نه نو ځمکه خراب وي شړی بیکار وي اگر کو بولې بیا مکه شان مزه نه وي او بم چې بیا په لاندې باندې روان دي د ځمکې. الله رب العزت فرمایي چې الله باران وکړي فتصبح الارض محضره نو دا ځمکه شنه وګرځي. دا د چا قدرت دی؟ دا الله رب العزت پیدا بل څوک نه کوي. وان الله یقینا الله رب العزت له دک الله الغنی بحاجت دی الحمید ستاینه کړی شوی دا الله رب العزت تعریف کړی شوی دی. دا الله رب العزت په وحدانیت باندې عقلی دلایل دي چې ماشوم به پوهیږي غټم به پوهیږي کمزور عقل والا به پوهیږي مضبوط عقل والا بادشاہ او غدار کس به پوهیږي تعلیم یافته ان پر دواړه به پوهیږي. الله وایي الم ترى تنغوري ان الله یقینا الله رب العزت سخر لكم مسخر کړی دي تاسو د پاره تابع کړی دي تاسو د پاره ما هغه سفیل ارض چې بزمګه کې دي والفلک او کشته تجری چې چلیږي فی البحر په دریاب کې به امره په حکم د الٰه سره. الګه په کشته چې په دریاب کې چلیږي دا د چا په حکم چلیږي؟ د الله رب العزت په حکم چلیږي. الله وی دا د الله نشانی وی کنه دریاب هم د تابع کړی زمکه هم ستا تابع کړی دا ويمسك السماء نسلی اسمان لرا ان دسنا ان د دې خبرې تقع چې را پریوزي علی الارض بزمکه باندې الا باذنه مگر په حکم د الله سره را پریوزي با اذا الشمس كورت اذا السماء الله رب العزت فرمایي د اسمان نو ټوکړي ټوکړي شي ختم بشي خدا کلا چې کلا الا باذنه الا بامره په حکم د الله رب العزت سره د قیامت منظر دی. او تاسو ته ما ویلو قیامت چې کله راځي نو دا به د دنیا په بدترین خلکو باندې راځي. هغه ټیم به دا بدتر خلک الله دې وساتي. نو الله وایي ويمسك السماء ويحفظ السماء حفاظت کوي د اسمان د سنا ان تقع علی الارض چې دا را پیوزي پزمکه باندې کاکا نو ګورو چې په کوم ازمکه باندې زنا کېږي حدیث کې راځي وي د غزمکه د خدای نه اجازه غواړي خدایا مال اجازه راکړه چې دا بنده ځان ته راخکم مال اجازه راکړه چې دا بنده ځان ته راخکم د ایمان نورانیت ایمان نه د ایمان نورانیت په اوزي د بدن نه دا په پاسه ګرځي تر څو چې دې زنا کوي د ایمان نور پد کې نشي او دا د پاسه چې کوم اسمان وي هغه د خدای نه اجازه غواړي وي خدایا پاکه مال اجازه راکړه چې په د باندې زور پریوزم دا د زنا خبره د لواطت حکم د دینه صح وي خدایا پاکه چې زه ور پریوزم الله رب العزت ورته وینا زما بنده دی الله رب العزت ورته د قهر د دامیات ساته د زنا متعلق راځي کله بنده کوي نو الله رب العزت ورته د قهر او د غضب په نظر باندې او بیا الله رب العزت ورته دومره صبر وکي نه په اسمان را پریوزي نه د ازمکه ځان طرف او قیامت ته نږدې وي دا خسر دا بزیات شي حدیثو کې راځي چې ځمکه بیا راخپل کوي او شکلونه به بدلېږي الله دې بچ کړي. ان الله یقینا الله رب العزت بالناس بخلق باندې لرؤوف ډېر شفقت کوونکی دی رحیم او رحم کوونکی دی. ګوره څومره الله رحم کوونکی دی ډېر خلک هېڅ پې سروجې نه نیسي
نیم په نیمه خلک به ته ویلي نه به هلکه ولې نیسي نه نیسي معمولي بیماري یې ځان له بانه کړي یو خو ګوره څه خبره وي مسله وي هغه هم چې اوس نور څیزونو کې هغه مسله نه څنګه چې روجې ته روانې شي بیا مسله ته جوړه شي نو بیا کاته ګرانه ده او که نه مسله وي نو بیا خو درته الله معافي کړې ده لا یکلف الله نفسا الا وسعها هو هیڅ پیسه روجه خوړل هیڅ پیسه مونځ نه کول بیا په روجه کې د الله نه بغاوت کول نو دا ګوره دا د الله عذاب ته دعوت دی خو الله غفور رحیم ذات یو مونږ زموږ علما لیکي یو د بانا هیله ده او یو چې دی عملي طور یو کار دی او الله ته ځان برابرول دي هغه څه شی دی یو بنده ته وایي ته مونځ کوه هغه مونځ کوي نو دی خو د الله قانون ته ځان برابري نور کمزوري دې راغله هغې کې خطا راغله دې پوه نه شو مونځ کې چېرته غلطي شوې الله به یې پکړ نه کوي الله به ورته معافي کوي او یو مکر و پریب دی علماو لیکلي دي یو خطا ده او هیله ده وایي هغه څه شی دی وایي یو کس عبادت نه کوي ته ورته چې هلکه مونځ کوه هغه در دې چې ما خدای پاک غفور رحیم ده وایي دا هیله ده د خدای عبادت مه کوه او خدای پاک غفور رحیم نه داسې مه کوه دواړمن منځ کې ده عبادت به هم کې د خدای نه به یېرېږي او که عبادت تر نن فرض که پاتې هم شي الله هم دې وساتي بچ دې هم کړي الله بیا به هم د خدای نه امید ساتي چې الله غفور رحیم خو داسې به نه کوې چې عبادت نه کوي الله غفور رحیم وهو الذي خدای هغه ذات دی احیاکم چې وجود یې درکړی تاسو لره وجدکم ایجاد یې کړی ستاسو ژوند یې درکړی تاسو لره ثم یمیتکم بیا مړوي بیا مړه کوي ثم یحییکم بیا ژوندي کوي ان الانسان یقینا دا انسان لکفور ناشکر دی الله دې وساتي لكل امة دا پاره د هر ډلې جعلنا ګرځولي دي منګه منسکن زید عبادت منسکن قربانی منسکن زید قربانی دا ټول صحیح راځي یا منسکن یو طریقہ یا منسکن طریقہ د عبادت لكل امت من ګرځولي دي د پاره د هر ډلې د هر امت جعلنا ګرځولي دي منګه منسکن یو طریقہ هم ناسکو چې دې په دغه طریقه باندې فلا ينازعنك ان تاسره دي جګړهونه کی فل امر په معاملې د دین دستا کې ستاسو دین کې تاسو جګړه نه کوي چې عمل به نه کوي دین طرف ته ناراضي نو بیا سره جګړه کوي تاسو ودعو بلنا گوا الى ربك دخل رب طرف ته خلق بوي سوق بدرته سوي سوق بسوي سوق بسي بس د خپل طرف ته دعوت ورکوا انك یقینا په خبره دا چې تو لعلى یقینا هدن په هدایت باندې مستقیم په برابر لار باندې انك لعلى هدى مستقیم یقینا په برابر لار باندې وان جادلوك فجدد جګړه کوي تاسو سره فقل ورته وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله یقینا الله رب العزت اعلم خبويږي بما به سباندي تعملون چې تاسو یې کوي ما سره جګړه مکوا ساجي کوم عمل دې تاسو ملاویني دما چې کوم عمل دې ما ملاویني ځان الله رب العزت بس ورته دا خبره وکړه الله یقینا الله رب العزت يحكم فیصله کوي بینکم پمیان دستاسو کی یوم القیامت بورد د قیامت بما بحثی کنتم چیه تاسو به پای کې تختلفون اختلاف کوونکی نو ما درته ویلو پوره اختلاف دی بین المذاهب الاربعه یا چې کوم د اهل حق ترمنځ اختلاف دی داغي فیصله په قیامت کې نشته داغي فیصله په دنیا کې شوی د چا سره یو حدیث چې چا سره بل و چې اختلاف د اهل حق دی او هر چې اختلاف د اهل حق او د اهل باطل دی داغي فیصله په آخرت کې کیږي نو الله رب العزت فرمایي چې تاسو کوم اختلاف دي د دې په اړه کې الله تاسو په منځ کې فیصله وکړي الم تعلم آیات تنبویږي ان الله چې یقینا الله رب العزت يعلم کویږي ما به سبانه په سماع چې په اسمانونو کې دي ولارد او پزماکه کې دي نو چې پزماکه کې څه د څه علم دي ته په یو څه باندې ډېر تحقیقات وکړي ته به ریسرچ وکړي ته به ډیګري والی تا دا غي معمولی شانته علم حاصل کړه تا د مکمل علم بیا نه دی حاصل او الله رب العزت د کائنات په ذره ذره چې کوم شی پیدا نه دی دا غي مرته علم دی چې پیدا کوي هغه د الله رب العزت اختیار دی کوم څه مخکې تیر شي هغه د الله رب العزت په علم کې دي معبد هم د الله په علم کې نو په هر څه باندې علم دا الله رب العزت لري دا ذری علم چاته دی الله تعالی دا ولی تشتا نه یو پیر تشتا نه یو پیغمبر تشتا نه یو صحابي تشتا
الم تعلم آیات نه پوهیږي ان الله چې یقینا الله رب العزت یعلم پوهیږي ما په هغه څه باندې په سماع چې په اسمانونو کې دي ولا د پزمکه کې دي ان ذالک یقینا دغه ټولو یقینا دغه محفوظ دي ټول په کتاب په کتاب کې یاد لیکل شوی دي په کتاب کې په کوم کتاب کې په لوح محفوظ کې دا لیکل شوی دي چې بھائی مثال په تور دا یعنی زه پیدا کیږم دی به پیدا کیږي دی به په دې باندې درس کوي دومره راځي به درس کوي په پلانکې راځي به د پلانکې ناشتي دومره به پیدا دو په دې سیس باندې عبور وي دومره به نه وي دومره به دې کوشش کوي دومره به نه کوي دومره به د عمر وي دومره به د ساګان وي دومره به د رزق وي دومره به چې دې د نیکه طرف ته دا ټول الله رب العزت لیکلي دي دا ټکي یاد ساته خو یو تقدیر چې دی بیا هغه ستا په دعاګانو او ستا په عمل باندې بازي جوړېږي مثال په تور الله رب العزت ستا لپاره 100 روپۍ یو خدا بشو یو الله رب العزت ستا لپاره هغه کې 100 روپۍ لیکلي دي چې دته باندې 100 روپۍ ملاويږي اوس دا ستا په کوشش بیا پرېږه ده باندې تقدیرونه بګی داسې دوه قسمه یو بګی داري دا بیا ستا په کوشش پرېږه ده چې دا ته په رشوت حاصله دا ته په بل څه د چا حق وي بل څه کې بای حاصله او په حلاله طریقې حاصله بس تا ته د اختیار دی الله دې حلال توفیق کړي نو دا باندې چې هر څه لیکل شي بس ما دا بس لیکل د لیکار د نه نازل شي زونه ستا اختیار ته پاتې دي ان ذالک یقینا دا فی کتاب دا لیکل شي په کتاب کې ان ذالک یقینا دا کا علی الله بالله باندې یسیر آسان دی دا کار چې دا په الله آسان دی بنده د بګران خو الله د ګرانو نه دی الله بيدک الخير انك على كل شيء قدير القادر على كل شيء هو الحي او ژوندې ذات او قائم ذات الله رب العزت را د په سمجھ را نصیب